د کلو نه کوم بار ته راوتي دي، حاریو ته راوتي په هغه ځایونو کې چې کوم دی بت پرسته مي، عیسایان مي، شیعګانې مي، نو د دې لپاره چې کوم دی د هغوی خواته کېناستل پاڅېدل یا هغوی له دعوت درکړي، نو د هغوی دعوت چې کوم دی خوړل جایز دي، خورئ. خو یاد ساتئ هغوی نه به دا مخکې پوښتنه کوئ خو چېرې د هغوی کوم خوراک وي خو مذهبي طور پر یي نو هغه روټۍ چې کوم ده مه خورئ، حرامه ده. خو مذهبي طور پر نه یا داسې خوشحالي په طور وي نو هغه روټۍ تاسو خورئ، جایز ده. دویمه دا خبره چې د هغوی سره دوستي کول، کېناستل پاڅېدل، د هغوی سره کېناستل پاڅېدل جایز دي چې ورسره کښېني، دوستي جایزه ده. خو البته محبت هم جایز دی، خو هسې کېناستل پاڅېدل چې کوم دی یو خو هسې یو کار یي د چا او کیني پاڅون هغه جایز ده، او هسې کېناستل پاڅېدل وایي چې یار ستاسو دین مې خوښ دی دا خبرې، نو دا جایز نه دي، ګناه ده. بل کو کافر یا عیسایي هغه مړ شي نو هغه تعزیت دپاره تلل هم جایز دي، تلی شي وله، خو هلته به خیال دا کوې چې چېرې مغفرت دوا وله ونه کړي، مغفرت دوا به وله نه کړي، ګناه ده پکې. بلکې تعزیت دپاره هغوی ته شوی دی چې الله تعالی یې د دې نه تاسو ته بله بدله درکړي، الله یې تاسو ته نور آسان کړي یا تاسو ته د الله رب العزت بهتره بدله درکړي. نو دا لپاره دا دوا وله صرف شی کولی، مغفرت دپاره وله دوا نشي کولی. نو کوم